اغه سره نه ملاو شوی اغه سره او په مالدار سړی باندې قدره په اندازې په مقدار د هغه حیثیت ته وعلى المقتر او په غریب باندې قدره د هغه حیثیت مطابق ته متاعا دا مدعا مقرر د بالمعروف په معروف طریقه باندې حقا حق ثابت على المحسنين په نیکو کار باندې شاعت آیاتونو کې هم د نکاح او د طلاق مسائل هغه ذکر شو او دی آیات کې هم چې کله طلاق وشي او طلاق پسې کوم ورسره تړلې د مار مسلې الله هغه ذکر کوي په دې آیات کې دا مسله ذکر ده کچری یو سړی هغه خپل بیبي ته طلاق ورکړي او هغه بیبي سره چې کله هغه نکاح کوله هغه ټیم هغه مہر مقرر کړی نه وي نو که مہر مقرر نه دی انو خلاف سنت ده خو نکاح پی کیږي په نکاح په صلح کې څه کمی نه راځي اوس مہر نه دی مقرر کړی او دا خاوند چې کم دی دی هغه بیبي سره ملاو شوی او نه دی او طلاق یې ورکړو نه مہر مقرر دی نه دی کور ته دننه تللی دی اوس طلاق وشو اوس به څه کېږي نو ومتعون دی به مدعا ورکوي جوړه صادر مدعا معنا دا ده چې چیل به والي برقع یا صادر او ورسره به جوړه کپړې والي او یو ډالۍ د عزت به جوړه کي هغه به وله ورکړي وګوره زموږ شریعت څومره د اعتدال خبرې کوي یو غاړې ته طلاق کېږي جدایي راځي او بل غاړې ته په جدایۍ کې الله تعالی وایي چې داسې نه چې ته جدایي راولي زموږ د خلکو کار دی کله ربط او تعلق ساتي نو ډېر په مینه محبت کې پاتې کېږي او چې کله ربط او تعلق ختموي نو یو بل باندې بیا غرګي په یو بل بلیمونه لګوي داسې نه ده پکار هر څیز کې اعتدال پکار دی یو انسان سره تر وانه ساتي هغه اعتدال کې پکار ده یو انسان سره ته مینه محبت ساتي هغه په مینه اعتدال کې پکار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای احبب حبیبک حبا ما عسى ان يكون بغضا ما ته یو سړی سره محبت ساتي او د محبت تعلق ساتي د دومره محبت ساته چې په مازو کې دا خبره کېده کې دیشي دا سړی سبا ستا دشمن شي سبا وسره ستا روان شي نو په محبت کې وسره دومره مخ کې مزه چې ستا کمزورای دا دغه په لاس کې راشي سبا تا ته نقصان دی په محبت کې دومره مزه چې سبا ته د هغه جدایي نشي برداشت کولی بلکې بس تعلق دوره ساته هغه پښتو کې غواره له غوا په پای که غوا لاړه غوا پرده ان پروا به مساته دویم رسول الله وایي که یو سړی سره ته بغض او روانه ساتي نو بغضا ما دومره بغض ساته عسى ان يكون حبا ما کېدای شي سبا د ستا دوست شي محبوب دي شي کله کله سړی روانه کشي که نه خانه پروانه کې یو بل ته هغه څه ووایي چې بیا یو بل سره سترګې نشي ملاولی نو ګوره اسلام وایي په روانه کې هم دومره مخکې مزه تا یو سړي سره روانه راغله نو سبا به روغی نو بیا ولې سترګې نشي لګولی نو په طریقه خبره وکړه ټیک ته تا د خپل د روانې اظهار وکړه خفګان اظهار وکړه خو هغې کې اعتدال ګوره اسلام څومره ښکلی تعلیم ورکوي د رسول الله ښه نو دې ځای کې ته ښځه پرېږدې دا نه متا ته هغه رشته توړو مگر دل مت توړو ګوره چې سبا دا ښځه مو یاره بس زما د هغه کور رانغې هغه یو انسان و یو ښه انسان ټیک ده که نه
بیا اللہ فرمائے حقا متاع بالمعروف حقا علی المحسنین وان طلقتموهن اللہ وی کچری تاسو طلاق ورکو من قبل مخکې د دې نه ان تمسوهن چې تاسو ملاو شئ هغوی سره په خاص انداز کې وقد فرضتم حال لرې تاسو مقرر کړی لهن هغوی دپاره فریضة مار فنصف ما فرضتم نو نیم هغې ما نیم د هغه ما فرضتم چې تاسو مقرر کړی دی الا مگر دا ان یعفون چې معاف کی آغا او یعفو الذی یا معاف کی آغا سب بیدی چې په قدرت دا کې عقدت النکاح آغوٹا دا نکاح دا وانت عفو دا چې تاسو عفو کی اقرب دا قریب دے للتقوی دا پار تقوی ولا تنسوا الفضل میروی الفضل آغا فضل قرابت بینکم ما بین ستاسو کی ان اللہ بجک اللہ تعالی بما تعملون تاسو کم عمل کوئی بصیر کتن کرے اغی ماتا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اللہ وی کچھر تاسو طلاق ورکو اس طلاق ورکو پا کم صورت کے تاسو طلاق ورکو نا مہر مقرر دے خلا بی زر دے ملاو شوے ندے اس دے خز نیم مہر کی نکاح شوا نیم مہر کی الا ان یعفون مگر دا چا خاون دے معاف کی اس طالبان سوال کی سیوا مار بخاون سنگ معاف کی دا خود مار خود خز حق تے دا چلو چی کلا نکاح تڑلے شوا مثال کے طور پر لس تولے مہارو خاون لس تولے اولے گا خزتا کہ خزتے اولے گا رسخطیو شو یا رسخطیو نشو نکاح تڑلے وا خانه د دې په مابین کې ناچاکي رااله روان رااله او خاوند طلاق ورکړ اوس د دې ښځې حق نیم مار کېږي یعنی 15 تولې کېږي دا 15 تولې به واپس کوي که نه نو خاوند دی وایي پرېږده چې ازي نو نال دې ورسره هم ځي نال دې سره واپس کوم زه پړې څه کوم زه تېر ساری څه کوم پرېږده چې ښځه لاړه او زما رشته روانه شوه د زه نیم مهر څه کوم دا خاون اغا نیم مہرو پریگ او دارنگی اللہ وی چی ولا تنسوا الفضل بینکم گورا رشتہ روانه شوا او د دین مکه خستاس په خپل مابین کې ډیر قرابت وکړه او خصوصا چې دا نکاح شي وي کوئی دن شي وي لارس ختی نشي نو یو بل تډیر په مینه کې چکل یو بل چورای وړي کله یو بل جوړی وړي او کله سی به دا دی واده پوری انا دغه پوری یو بل پیزار وړي بیا یو بل په پیزار وړي بیا کار الټه شي نو چونکې الله وزاد په مابین کې ډېر لوی قرابت او ډېر لوی محبت وکنه نو هغه محبت قرابت تاسو داسې روي الله وی تاسو قرابت او محبت هغه مې روي نو اوس دا خاون پرې خو دې کې زموږ په علاقو کې ګورې بل ډېر لوی زیاتې کی نکاح وتړله مار مقرر شو په کویدن کې نکاح وتړي بیا دی وایي د کویدن دا نکاح نه دا کولی نکاح نه څه چلې ولا په دغه نکاح نو نکاح وتړله مار مقرر شو او ورکړې ني رشتہ ماته رشتہ ماته شي بیا غیا من خل کړي نه دي بس سدي تاسو موږ له سره علی ګلیا موږ در واپس تارا سو واپس کی خبره ختمه نه وځه خبره ختمه دا مارج دې کوم مقرر کړه دا نیم ورکه نه دا مو د خځه حق ده دا خلق التای کې الله دې او سوق داسې چل کوي چې نکاح وتړي کوئی دا نه کوي اتا ته ما غرض پریږدي نه خانه دلته د بل په نکاح کې هغه له طلاق نی ور کړي ا دې بل چا سره بیا نکاح تړي یعنی کنه پردای خو نکاح تړي الله وندګان دا ولادت بل په نکاح کې دا او چې هغه انسان نه دا خاون نه سو پورې کاغذ یا په خلمان درې طلاق نه دی غسته شو یو دی انو دو پورې بچ دنو لکه بل سره د دې نکاح نه کوي
الله وی حافظوا علی الصلوات حفاظت کوئی پا مزونو مانے والصلاة الاسطى او خصوصا مزدر میانا وقوموا للہ او ادرگی اللہ تعالی تقانتین تابدار اس سیوا مسئلہ دا طلاق چلی گی او خبر ہے پا کمیاس کی دا سراڑا دا مزراڑا یو وجہ دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے بکلا غم راغے تکلیف راغے نو بادر الى الصلاة رسول اللہ با مستود ریدو نو با مزمعنی بدا رسول اللہ غم ختم شو قربان قربان اللہ دے زمانگم دا مزاج نصیب کی خواہ چھ پا منگ معنی غم رازی چھ زمانگ زلخا پا کی گی چھ منگ اللہ تا ادریو زمانگ دا قلب کو چھ زلخا پشی نو جانتا گانے ہو لگے آپ پا مجلس ہو پا گپونو مانے پا موبائلونو مانے زان خوشحالی دا مومن دا زلو خوشحالی دسترگو یخوالے دا پا مسکی دے اس دا سے چلو شو چی دا خزی دا خاون طلاق راغے دا خزم خاپا دا چی کور میروان شو خاون دا خاپا دا پا طلاق سو خوشحالی کی گورے نا دا سڑے چی دا رشتہ کئی دا طلاق دا پارا نکئی خاون چی رشتہ کو دا طلاق نہیں نکولا بس جوڑ رہا نگئی نو خاون خفا دے چی کور میروان شو اسی میں دورا پیسی اولا گولے ورسران لو سامی و نخوڑ نو اللہ دوارو توی خزی توی تم مستمتوجیشا اللہ با دا غم ختم کی خاون توی تم مستمتوجہ شا اللہ ولی دا غم ختم یو دیم دادا عام تو وعدو او دا طلاق پا دی مسئلو کی سڑے انخوی کنا نموزونت خانہ قضائی تازو بکتری دا خلق ودونه کوي او خیراتونه کوي نظامونه کوي ټول مزونه قضائی بیا موږ لرازي دا الله ویا سينه چې په واده کې او یا په جنگ کې سره ولګي ګورا دو سيزونه دي کنه مته خپل استادان وي دو سيزونه دا انسان د الله نه لري کوي یو د حد نه سیوا دوستی یو د حد نه سیوا دشمنی چستا چا سره مینه دوستی کنه الله اکبر مستبولارم دا سوچونه وکي نو مسخ صلاه معراج مومن دي اگے نہیں لرے کړی متا ته ویلو کنه تا ته وسنګ پته لګي چې ستا په زړه کې د غیر الله محبت ته نو سلور زایونه دي چې د انسان ته پته لګي چې او زما په زړه کې د غیر الله محبت په کومه درجه کې دی یو چې انسان کلا ډډه ولګي د سټیم ودکیږي نو د دې چې چا سره مینې دی هم دغه تصور کوي د کټه دغه وجه دا ده چې د دنیا د ټول کارونو مشاعل نه دی یو طرف ته شو اوس د یوازې شنو چې سړی یوازې شندا د خپل د محبوب تصور کوي او چې مونږ کله یوازې شنو دا ټیم سوچ په کار ده چې مونږ چا تصور کوو دیم انسان چې کله راویښ شي څه ټیم راویښ شي نو لومبه د یاد د ذهن هغه چا طرف ته چې سره محبت ولی دا دې اوده نو د او د پاسېدو د خوب او پاسېدو میاس کې یو اوده فاصله تیر شو نو دې د خپل محبوب د خیال د شو د سوچ نه لري نو چې دې څنګه راوي شي نو اول سوچ داغه کوي او دریم انسان چې کله مستودريږي ځکه دا د ایمان قصوبی ده او په دې کې د انسان پته لګي او چې په موږ کې د چا تصورات کوي او دریم علماء چې عند الشدائد والمصیبه کله چې انسان باندې یو تکلیف او مصیبت راشي کنه د انسان مزاج دی چې دی ماته به تسلی د هغه ولا ورکې نه ورکې د ځان له مسله ده خود د تصور دی چې ماته به ټول له سیوا تسلی د خپل محبوب نه ملاويږي لہذا په دغه وخت کې د ټول اول هغه چا سره رابطه کوي چې د سره مینه انو موږ د سالور زاینو ګورو چې آیا په دې سالور زاینو کې زمن الله ته سوچي ګور قربان د رسول الله ده
چود کېدم له تعلیم راکه اللهم باسمک اموت واحیا دا به باسمک وضعت جنبي وبك ارفع خدای ستا نوم سره ډډه لګوم ستا په نوم به پورته کوم او ډېرو خلکو ډډه لګولې ده روح ته تللی دی بیا نه دي پاسېدلي ان امسکت نفسي فاغفر لها الله که زما د روح ته ځان سره ساتي انو دا ما ته بخښنه وکړي وان ارسلتها که چېرې ته الله تعالی دا واپس رالیږي نو ته په دې باندې رحم او چې راپاسې نو لومبې الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور او اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون دا الله بندگان چې هغې باندې تکلیف راشي نو بیا واز چاته کوي الله ته او چې کله مونځ ته ودرېږي نو خو معراج المؤمن دی نو تقریر خو سړی ډېر ښه کوي خو دا څلور ځایونه دي الله تعالی زموږ څخه پاک انو ګوره انسان حافظو علی الصلوات چې ستا باندې غم راغې نو په غم کې ته تصور چاته کوه مونځ ته کوه تا خادي ده الله ته توجه کوه دا نه انسان کله کله تیش کې راشي که نه غصه کې راشي نو بعضې خلک داسې که نه چې تیش کې راشي غصه کې ته د خدای څه خبره وکړي که نه نو په هغې باندې هم هغه کټ ورکوي دومره تیش هم ښه نه دی زفر وہی زفر آدمی نہ کہے گا اس کو زفر آگا سڑی تا سڑے مو آیا جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہے جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہے کدے پا عیش کی کہ پا تیش کی دا اللہ دا یاد دا اللہ دا خوف نہ دے آخوا کی گی نخوا اللہ دے زمان خپل خوف نصیب کی نبی علیہ السلام ته دعا وکړه رسول الله دا دعاګانې دي ډېرې عجیبه دي رسول الله موږ ته دعا کوي دا دعا کوي چې اللهم انی اسألک الحشیه خدای زه تا نه ستا یره غواړم خدای ما له خپله دوره یره راکړې ما تحول بین و بین معاصیک الله چې ستا د نافرمانی او زما هغې په میاشت کې دا خواهش په دوره یره پکار ده چې الله زه ګناه نه کوم باقي که یره د حد نه سوا شي انسان باندې حیثیت راشي دی بیا د انسانانو حقوق هم نشي ادا کولی نو یره ډېره زیاته یره هم نه ده پکار برابر یره پکار ده ښه ځکه رسول الله وایي خدای دومره یره راکړي چې ستا نافرماني پرې نه کوم چا چا باندې د الله تعالی د یرې اثر راشي که نه بیا بل شانتي شي دې ځای کې الله د مونځ مسله راړه حافظو علی الصلوات تاسو حفاظت کوئ د مونځونو والصلاة الوسطی او خصوصا د درمیانه مونځ وقوموا لله او درگی اللہ تعالیٰ تقانیدین تابدار تول مزن حفاظت کوئی و خصوصا درمیانہ مز کم دے اگر تفسیر پینے کم دا مازیگر مز او اکثر خلقو ندا نوجوانان گوری دی گراؤنڈوں کی لگی آئی دا مازیگر مست پاتے حدیث کی رازی دا کم انسان نجا دا مازیگر مست پاتے شو کانما اوتر حالو و مالو دا حال و مال طول علاق شو اخانا روغ راوڑ خالق مزو دس نکئی پروائی نشته دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خندق کې چې دنو خندق کې کنستو نو نماز پخین مست پاتې شو نمازیګر ته پاتې شو نماخان ته پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خپه شو رسول الله وی الله دې کافرانو مشرکانو کورونه روان کړي زمونږ نه درمیانه مز نمازیګر پاتې نو ډېر د موضوعونو ډېر اهتمام پکار دی او ګورئ کوشش دا کوئ په خپله خو موږ مونځ کوو الحمدلله او چې زمونږ رشته داران یي وروڼه یي اولاد یي هر څوک یي زمونږ چاته رینج رسي چې هغوی په موږ مونه محبت باندې ځان سره پویو او مونځ ته یې راوړو چې راځه ګوره دا مونځ خو وکړه خو مینه محبت سره ښه دا په زورونو نه کېږي دا په جګړو نه کېږي دا په سختو نه کېږي ښه ته چې ورته یو ځل ووایې نو بیا خپله به راځي بیا الله وی وین حفتم کچر تاسو یریږئ دا د مونځ مسلې وکړه یو مسلې ورسره راړه فإن حفتم کچر تاسو یریږئ فرجالا نو په ولاړه مونځ کوئ دشمن یاره ده نو په اشارو مونځ کوئ
او رکبان یا پسور لائمانی فاذا امن تمہار کرج امن شردین فذکر اللہ ذکر کوئی دا اللہ تعالی کما علمکم لکا سنگی تعلیم در کرتا تمہاد آغاز لم تکونو جنوی تاسو تعلمون تاسو نپوی دی پاغی مانی اللہ وی ذکر تاسو سکوی تاسو جدینو اس مسکوی دشمن جنگ چلیگی او تا سجدہ نشی لگولی رکو نشی حضر مانی عملہ کئی پس اشارو مسکوا خموز مپرین گورا بیماری پا اولاڑا موز نشی کولی پا ناستے ہوکا پا ناستنی پا ملاستے ہوکا پا اشاروی ہوکا خموز مپرین پیدا امنتم کلا عمل شو نفذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین اللہ زمد طول فحال مال رحمت اللہ زمد تکثیرات مال اللہ من کامل ایمان کامل رضا کامل تقوی راکی اللہ من قربت راکی من تقبل معرفت راکی اللہ من تقبل عظمت راکی اللہ زمد درد سمر و شرکا دی اللہ طول دارین خوش علیہ ورکی اللہ طول خپل محبت نصیب کی طول خپل معرفت نصیب کی اللہ زمد طول پہال مال رحم کی اللہ دی دارالعلوم مدرسی سمرم ضروریات دی اللہ دا غیب و برابر کی اللہ دا مسجد دا کار پا احسن طریقے سے رہو کی اللہ سب کی دیدہ ذرا محبت ساتھی امداد کی اللہ تا غی امداد کی زمین طول پہال مان رحم کی زمین دا سمرم مشران دی خدای لدی تکسیرات ماب کی سمرہ زوانا نونا دی اللہ زوانا کی دین دا پارا برکت پاچے سمرہ معصومان دی خدای تی عالمان با عمل کی سمرہ زنانے دی اللہ تی دیندائی و پاکباز ہو لرے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ